بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو. امید ده الله نه چې خبرې روغ جوړ به او خوشاله به. نن د تزد یو داسې ګناه خیم کم ګناه چې تاسو بالغان شئ ځنې کسان نو هغه ګناه د تاسو سره خشي هغه لکان د ځان سره کی نو کچاري تاسو په خپل کور کې نو هغه ګناه د تاسو څخه او کچاري بازار ته لاړ شئ نو هغه ګناه د تاسو سره او کچاري خانه کعبه ته لاړ شئ نو هغه ګناه د تاسو څخه او کچاري حجر اسود خولوي نو هغه ګناه هم د تاسو څخه او کچاري مدینه شریف ته لاړ شئ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزي خواته نو هغه ګناه د تاسو څخه که بازار ته لاړ شئ نو هغه ګناه د تاسو څخه که په ساور کې لاړ شئ نو هغه ګناه د تاسو سره او کچاري مقبره ته لاړ شئ نو هغه ګناه د تاسو څخه او کچاري وفات شئ نو هم هغه ګناه د تاسو څخه. تاسو وایي چې دا کم ګناه دی. دا ګناه د هغه کسانو دی څوک چې ګیره خوري. کچاري ګیره ښه نه وه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام له به الله نه ورکړي او 1,24,000 پیغمبران کم و بیش تیر شوي دي دی له هم نه ورکړي. د ټولو ګیرې پریښې وي ملګرو او کم علما چې کم دي او کم نیکان خلک دي نو د هغه هم ګیري. نو دا یو ګناه دی چې څوک ګیره خوري. کوشش وکړئ هغه ملګري د دې ویډیو نه پس څوک چې دا ویډیو وګوري او ګیرې نه پریښي نو دا ګیره پرېږدئ. دا معمولی خبره نه، دا روري ګناه دی. دا ته ګناه کې چې څوک ګیره خوري او دا ګناه به تا سره انختی که ته هر چا ته لاړ شي او ګیره خورې اندر دې پورې چې تا اجر اسود ښکلې او سر دې وردن نه کا اجر اسود پسې نو هم دا ګناه د تا سره دی. ولې ته ګیره خورې؟ نو نن نه کم ملګري چې دا ویډیو ګوري او چا ګیرې نه پریښي نو هغوی د خپلې ګیرې پرېږدي. رمضان مبارک را روان دی، مبارکه میاشت ده. الله پکې ګناهونه معاف کوي او د ګناهونو نه پکې ځان بچ کول دي. ډېر ملګري داسې دي چې هغوی زمونږ وروڼه دي او ډېر ښه دي خو ګیرې خوري. نو په کار وله دا دی چې د دې ګناه نه ځان وساتي او مستقل طور ځان سره په ښه اراده وکړي. هر یو کار کېږي په اراده باندې ملګرو. زه تاسو ته وایم بیا چې هر یو کار کېږي په اراده باندې. ته به په زړه کې اراده کې هېڅ نه کېږي. ته ګیره پرېږده، نه له تا نه څوک خفه کېږي، نه د نه کور کې څوک خفه کېږي، نه بل څه. صرف الله رضا کا نو هر څه به رضا شي. او چې الله دې خفه کو ملګرو نو که ته چاته ځان حلال کې که نه نو هغوی نه رضا کېږي او نه خوشحالېږي. ښه ګورئ د الله او د الله د رسول تابعداري وکئ. په دې کې زموږه فایده ده. رمضان مبارک را روان دی، د بخښنې میاشت ده. د چا نه چې هم دا ګناه کېږي ګیره خورئ نو کوشش دې وکړي چې نه خورئ او آینده لپاره په ښه پړه کې اراده وکړي چې زه به د نبي علیه الصلوۃ والسلام د سنت مطابق دا ګیره پرېږدم او الله او د الله رسول به خوشحالوم. د الله او د الله د رسول په خوشحالۍ کې ملګرو زمونږ خوشحالي ده او د الله او د الله په رسول په خفګان کې زمونږ خفګان دی. زمونږ بربادي ده او تباهي ده. ټیک ده که نه ملګرو؟ په دې سره اجازت غواړم. انشاءالله پر روانه ویډیو کې بعد یو نوی پیغام سره ملاویږم. د الله